دا هغه باره کې دا راځي خو یو بل بزرګ باره کې راځي چې د حضرت امام شافعي رحمت الله علیه په زمانه کې و. امام شافعي رحمت الله علیه ته امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وفرمایل وی حضرت زه تا ته ګورم چې ته کله د اسباقو نه او د خپلو مسایلو نه فارغ شي نو یو ګډبه خواته ځي. امام شیبانی رحمت الله علیه لوی صوفي و. دا تا په ده کې څه صحیح کړي دي؟ دا ته څه له ده سره ځې؟ یعنې ګونه یو قسمه اعتراض یې کو چې حضرت ستا غوندې لویه هستي او لوی امام چې د یو امي صوفي خواله ځي، دا خبره لږه ما ته ښه نه ښکاري. حالانکه امام شافعي رحمت الله علیه د امام احمد بن حنبل استاد د دې وجې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې کله سزا ورکړی شوه نو هغه کمیس چې په هغې کې ورته ډېر موده او ډېرې کوړې لګېدلې وې، امام شافعي رحمت الله علیه هغه کمیس راوغوښتلو، بیا یې هغه کمیس ووینځلو. لویو خلکو ته وګورئ د الله په دربار کې د خپل ځان دپاره کمې کمې وسیلې لټئ. داسې زمانه کې پیدا شو چې خلک د وسیلې نه او د شفاعت نه او د توفیل نه انکار کوي. امام شافعي رحمت الله علیه هغه کمیس ووینځلو، د هغې وینو او د هغې خیرې هغه اوبه امام شافعي رحمت الله علیه وڅښلې. چاته تپوس وکړه حضرت دا ولې؟ وی اسمې نشته نور، وی الله ته به وایم چې ستا د یو عاشق د خیرن کمیس هغه اوبه مې څښلي دي، ما په دې باندې وبخه، ماله په دې باندې بخښنه وکړه. د امام شافعي رحمت الله علیه ته امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې دا ووې، امام شافعي ورته وی رحمت الله علیه چې ځو نه چې لږ ته د ده نه ایمان هم وګورې. وی ځئ چې ځو. دواړه د امام شیباني خوا ته رالل. هغه یو فقیر طبیعت انسان و. مونږ خو د شوشا زمانې ته پاتې شو. امام شافعي رحمت الله علیه ورته وی تپوس ترې لږ وکړه، تپوس وکړه ترې نه که څه تپوس ترې کوې. امام احمد بن حنبل ورته وی حضرت یو تپوس کوم. وی فی کم کم، بس دوره ورته ووی فی کم کم علما ناست دوی پې پوهېږي په سوره کې سوره دی، په سوره کې سوره. هغه ورته مسکی شو. افی الشریعه ام فی الطریقه، په شریعت کې یاد دی که په طریقت کې یاد دی؟ هغه ما خو دا سوال نه کوم، ما خو ویږنې چې ته به ما ته وایې چې زه نه یم خبر، تا خو زه مې حیران کړم چې اوس درته څه ووایم. ما خو د دې تپوس کو چې په سوره کې سوره کېږي، تا خو ما ته وایي چې په شریعت کې تپوس کوې که په طریقت کې تپوس کوې؟ ورته یې ویې زه خیر دی که تا ته پته نشته دې درته وایم. فی الشریعة 40 شاة فی شاة، په شریعت کې په 40 کې یو بیزه ده، په 40 کې یو ده، په روپو کې هم 40 کې یو شوه. اوس ته ما ته ووایه چې د طریقت خبره کې؟ وی آو، وی په طریقت کې 40 نه ده، ټول بنده د الله دی، بس ټول بنده د الله دی. امام شافعي ورته وی ودلې ده ته هم مسکئ زه هم مسکم دی هم مسکئ. او سری سکتي رحمت الله علیه ته چا ووی حضرت موږ تا نه د فقه یو مسلې تپوس کوو، هغې زه په فقه نه پوهېږم، په دې علما پوهېږي. وی بیا هم تپوس در نه کوو چې د یو سړي نه مونځ قضا شو، مونځ یې وکړه، ټول 15 واړه مونځونه یې کړي دي، خو په هغې کې یو مونځ ده ته یاد نه دی چې هغه مې کړی دی او که نه، او بیا ورته دا هم نه دی یاد چې د کم وخت مونځ رانه پاتې شوی دی، نو دی به د کم وخت مونځ کوي. فقها علما هغوی پې پوهېږي، دی به د دې ټولو قضا راړي، خو په دې وجه باندې ده ته یاد نه دی. هغه ورته وی دغه سر خوړلي له خو په کار دی چې د ټولې ورځې هغه 15 واړه مونځونه راوګرځوي. دومره بېخونده او غافله منځګزاره چې هغه ته دا نه وي یاد چې ما نن الله سره څو ځله ملاقات کړی، هغه له د دې ټولې ورځې ملاقاتونو قضا راوړل پکار دی، د دې ټولې ورځې د ملاقاتونو قضا وله راوړل پکار دی. نو زه تاسو ته وایم مسلې هم الحمدلله شته، شریعت هم الحمدلله ظاهر دی، څوک دی چې نه پوهېږي، ټول خلک پوهېږي. الله دې د دې علم سره زمونږ عشق هم نصیب کړي.